इमरान रियाज को इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। इमरान रियाज को इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नन چې کوم مظاهره ده هغه وګورئ یو قسم لا زما د میډیا ملګري ولاړ دي هغه د دې دپاره ده چې کلم په د تاریخ ګواه دی چې کلم په زبان باندې په ژبه باندې د قابو کوشش وشو چې هغه اظهار رای نشي کولی او هغه چې کوم دی د ملک هغه طبقه څوک چې کوم دی په پاور کې وي او هغوی دا کوشش شروع کړی دی چې یاره زه د خلکو په اظهار رای باندې پابندي ولګوم چې هغه د حق اواز نه اوچتوي هغه کلمه حق نه وایي هغه د جابر حکمران مخکې چې کوم دی کلمه حق نه وایي او هغه چې څوک وایي هغه ګرفتاري هغه سره ظلم کېږي جبر کېږي نو دا خبره چې کوم دی د دې خبرې غمازي ده چې دا قوم چې کوم دی دا ازادۍ طرف ته روان دی دا چې کوم دی د غلامۍ نه وتو واله دی او اوس چې کوم دی دا قوم ته دباولی نور نشي زه هغې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د تحریک انصاف ورکر یا د پاکستان د هرې طبقې خلک که د میډیا سره تعلق ساتي که هغه سیاسي دغه سره تعلق ساتي او که هغه چې کوم دی تاجر برادري ده که هغه سیول سوسایټي ده په دې خبره باندې نن چې کوم دی سراپا احتجاج دی چې د عمران ریاض گرفتاری چې کوم دی دا هولی سولی په صحافت باندې په اظهار رای باندې په انساني حقوقو باندې حمله ده او دغه حملې مونږ مکمل مذمت کوو که په دې کې څوک هم ملوث دي په دې کې چې څوک هم ملوث دي هغې خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې اوس چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف ورکران به بالکل خاموش نه کینی او اوس به چې مونږ تاسو ته مونږ دا پیغام درکوو مونږ چې کوم دی یو پرامن خلک یو مونږ که تیر شوی دغه کې مونږ 140 دن درنه ورکړې وه په اسلام آباد کې یو ګمله نه وه ماته شوې مونږ که نن د اسلام آباد ته ځو او هلته مونږ احتجاج کوو مونږ چې کوم دی یو سرکاري ځایونو ته یا پرایویټ خلکو ته یا ګاډو ته مونږ نقصان نه ورکوو مونږ دا وایو چې مونږ چې کوم دی پرامن پرېږدی زمونږ مطالبه خو ډېره ساده مطالبه ده مطالبه هغه مطالبه ده دا چې کوم د امریکې په ایما باندې په سازش باندې دا غداران چې دلته راغلي دي هغوی نه زموږ دا مطالبه ده چې دې نه مخکې به تاسو یې مونږ الیکشن غواړو نن درته مونږ وایو مونږ الیکشن غواړو پرامن الیکشن غواړو مونږ چې کوم دی صحیح الیکشن غواړو او که چېرته د الیکشن دپاره بهانې جوړیږي او د الیکشن دپاره دا قسمه هدګنډې استعمالیږي چې عمران ریاض غونته کې یا دا غونته کې نور صحافیان چې په هغوی باندې قطعا لګي په هغوی مقدمات درج کېږي 15 او 20 مقدمات په یو کس درج کېږي نو مونږ د دې خبرې دا خبره مونږ کوو چې مونږ پرامن پرېږدی او که مونږ نه پرېږدی هسې نه چې د پاکستان عوام هسې انقلاب طرف ته روان دي انشاءالله مونږ پرامن انقلاب به راولو خو مونږ دوی ته دا خبره کوو چې پرامن هم پرېږدی هسې نه داسې طرف ته لاړ شي پاکستان چې انقلاب خو انشاءالله راتلو ولې دا خو چې کوم دی دا بندېدو واله نه دی انقلاب به انشاءالله راځي دا ملک به ازادېږي دا د امریکې په ایما چې چا هم راوستي دي که د دې سهولتکار دی او که د دې چې کوم دی هغه کم چا چې دا سازش جوړ کړ دی هغه خلکو ته هم دا خبره زه کوم چې پاکستان دا عوام چې کوم دی د تحریک انصاف دا خلک دا ورکران دا پرامن پرېږدی دا دې طرف ته مه بوځئ چې دا چې کوم دی په دې باندې چې قانون لاس کې والي مونږ د قانون پاسداري کوو خو مونږ داسې دغه ته مونږ مجبوروی چې مونږ قانون په لاس کې والو مونږ دا دغه ته مونږ مجبوروی مونږ دیوال سره مه لګوئ مونږ درته صفا خبره کوو مونږ درته صفا خبره کوو چې دیوال سره تاسو لګولو کوشش کوئ نو بیا به د هغې ریاکشن راځي بیا به د پاکستان عوام چې کوم دی خاموش نه کینی مونږ نن راوتي یو عمران ریاض گرفتاری دا یو انتهایی قابل مذمت او انتهایی زه به ده ووایم چې دا د پښتنو په الفاظو کې یو بېغیرته کار شوی دی دا هغه کار شوی دی هغه کلمه حق ویله تاسو ماته ووایئ عمران ریاض په کوم ځای کې د دې ملک سره غداري کړله چې د غدارۍ مقدمات درج کېږي دغه شیان زموږ په لیډرشپ مقدمات درج شوي دي نو زه دا خبره کوم چې انشاءالله موږ نن پرامن روتي یو زما یقین دی چې عمران ریاض چې کوم دی د دې ملک عدالتونه امید دره به دی چې پاسېدلی به وي امید دره به دی چې ویښ شوی به او امید دره به دی چې هغه به د دې خبرې تپوس کوي چې په کومه خبره باندې دا سړی نیسي زما یقین دی چې دا خلک به پاسېدلي وي زما یقین دی چې 12 بجې عدالت کولاویږي نو نن به هم کولاویږي دا زما یقین دی چې انشاءالله د دې ضمانت او د دې هر یو شي به ذمهداري هغې اخلي خو که نه اخلي
مونږ به په قلار نه کینو. تر کومه پورې اخري خبره زدا کوم چې یو ازادي اظهار رای خبره کوم او دویمه خبره دا کوم چې دا امپورټډ حکومت مونږ په یو حالت کې نه منو. دا چې کوم دی د عوامو زه خو دا یو ساده مطالبه ده تحریک انصاف. مونږ وایو تاسو راشئ الیکشنو کې بېشکه دغه خلک به منتخب شي خو دا د پاکستان د عوامو حق دی چې هغه پاکستان کې رژیم چینج څه ته وایي. رژیم چینج مونږ غلامان یو چې مونږ به چې کوم دی مونږ دا زموږ د نیکیانو پلارانو زمونږ چې کوم دی مشرانو او د حاجي صاحب تورنګزی غونته کې د سپاهیانو د ډېر ورځې دپاره دا جنګ لړو کړی که دا د ازادۍ دپاره که چېرې مونږ آزاد نه یو که چېرې مونږ آزاده خارجه پالیسي نشو جوړولی که چېرې مونږ آزادانه فیصلې نشو کولی نو بیا خو زمونږ هغه جدوجهد چې کوم دی هغه خو ډېر بېجا تللی دی. زموږ ساده مطالبه ده دا ملک د دې عوامو دی او دا ملک چې کوم دی د عوامو ته دی پرېږدي. مهرباني خوشحاله اوسئ. دا خبره کومه چې عمران ریاض دوی گرفتار کو. اول خبره خدا دا چې زموږ 3.5 کاله په فیډرل کې حکومت پاتې شوی د عمران خان په 3.5 کاله کې موږ پسې چې څومره میډیا وه موږ پسې چې څومره صحافین وو د هغې اکثریت په موږ تنقید کړی. هغې کې مثال واله د عمران ریاض نه زیات تنقید به سلیم ساپیک او حامد میر کړی مختلف زه چا نومونه نه علم خو په پاکستان تحریک انصاف باندې تنقید کړی دی خو په دې 3.5 کاله کې پاکستان تحریک انصاف په چا باندې اف آی آر نه دی کټ کړی. په دې 3.5 کاله کې پاکستان تحریک انصاف په چا انسوګیس نه دی انسوګیس یې نه دی کړی شیلنګ یې نه دی کړی. په 3.5 کاله کې پاکستان تحریک انصاف لاټھی چارج نه دی کړی. په 3.5 کاله کې لکه چې موږ کوم حکومت وکړو کوم تنقید موږ برداشت کړو هغه دوی کې پکار دی دا جرأت پیدا شي د پی ډي ایم حکومت کې دا کم امپورټډ حکومت چې دی دا کم چې د بیروني سازش باندې جوړ شوی دی په دوی کې پکار دی چې دا جرأت پیدا شي چې په دوی باندې کم تنقید کم صحافي کوي چې هغه تنقید برداشت کړي. او د عمران ریاض څه تنقید و عمران ریاض دا تنقید و چې دا حکومت چې کم دی په بیروني سازش جوړ شوی. د عمران ریاض دا تنقید چې دا حکومت چې کم دی دا کم پی ډي ایم حکومت جوړ شوی دا ناکام دی. دوی چې کمې خبرې کولې هغه به خلکو ته په ښکاره کولې چې دوی به ویلې چې زموږ حکومت راشي نو موږ به پېټرول 70 روپۍ لیټر ته رارسوو زموږ حکومت چې راشي موږ به بجلي ارزانو زموږ حکومت چې راشي موږ به معاشیت ښه کوو زموږ حکومت چې راشي موږ به عوامو ته ریلیف ورکوو. عمران ریاض هغه څیزونه په ګوته کول دی قوم ته چې دوی دا خبرې کړې وي پی ډي ایم والا چې زموږ حکومت راشي نو موږ به دا ریلیف ورکوو موږ به معاشیت ښه کوو موږ به دا څیز کوو موږ به دا کوو. هغه څیزونه ښکاره شول په 2.5 میاشتو کې د هغوی نه چې کومه سرمایه وه هغه موږ ته د عمران ریاض او د دوی په شان صحافیانو ښکاره کړه چې 23 ارب ډالر نه 9 ارب ته راوسته. سټاک ایکسچینج راولوېده زموږ ډالر او کرنسي ویلیو ډېره په تیزۍ سره ختمه شوله زموږ چې کوم هغه ریمیټنسز وو هغه کم شول زموږ چې کوم ایکسپورټ وو هغه کم شو. دا څیزونه عمران ریاض او هغه به دا خبره کوله چې بی د دوی معاشیت چې کم دی دوی په حکومت نه پیږي دوی صرف NRO 2 دپاره راغلي دي دوی دې دپاره راغلي دي چې ما باندې کم د کرپشن او د غلا کیسونه دي چې زه هغه څیزونه هغه ختم کم او چې کوم الیکشن ریفارم شوي دي چې هغه واپس زه ختم کم او دا الیکشن کې زه ماته داندلی لارې هوارې شي هغه خبرې عمران ریاض دغه کولې. او په دې خبرو باندې ته سړی د شپې کله دا ټک دغه ته عدالت ته پیش کې کله د چکوال عدالت ته پیش کې کله د اسلام آباد عدالت ته پیش کې کله د پنډۍ عدالت ته پیش کې لکه هغه مسلماني څه شوله هغه انسانیت څه شو هغه جمهوریت څه شو. موږ به دا خبره کوو دا قسمه هتکنډې به حکومت نه کوي موږ یې برپور مزاحمت کوو او برپور مزاحمت یې کوو. موږ څومره د پاکستان تحریک انصاف او دا یوازې د پاکستان تحریک انصاف ټیکه نه ده چې د مهنګۍ خلاف به زه اواز اوچتوم د لوډ شیډنګ خلاف به زه اواز اوچتوم د حقیقي ازادۍ دپاره به اواز زه اوچتوم. دا د ټولو پاکستانیانو خبره ده چې دا ملک 1947 کې ازادېدو دې ته په اشرو باندې او په سوونو په زرګونو زموږ مشرانو قرباني ورکړې وه چې دې ملک ته حقیقي ازادي میلاو شي. نن که یو پارټي راپاسي د هغې لیډر راپاسي عمران خان راپاسي دې ملک ته حقیقي ازادي ورکوي او هغه حقیقي ازادي دباول لپاره دغه حکومت په سازش په تح باندې ختمیږي. هغه څیزونه دا صحافیان چې کوم حق سره ودرېدل هغه صحافیانو سره دا قسمه سلوک چې ته د شپې روان کې ته پې 20 اف آی آر کټ کې په اشرف شریف باندې اف آی آر 20 کټ شولې صابر شاکر ملک پرېښوسه بار لاړې په عمران ریاض باندې 20 اف آی آر کټ شولې نور چې څومره صحافیان دي په هغوی باندې مختلف اف آی آر حق وینا به هم څوک په پاکستان کې نه کوي. بی دا اوس د سوشل میډیا دور دی حق وینا زموږ دا موږ باندې
فرض ده چې د خپل ملک دپاره د خپل لیډر دپاره د خپل وطن دپاره به زه حق وینا کوم او د دې خلاف به زه اواز اوچتوم چې د پلار چې کوم دی یو 16 ارب روپو کرپشن په زوی باندې د 8 ارب روپو کرپشن په اف آی او په نیب کې دي یو د وزیر اعلی جوړ کو په غیر قانوني طریقې سره بل د وزیر اعظم جوړ کو د هغې خلاف به موږ اواز اوچتو او هغه صحافیانو ته موږ سلوټ پیش کوو چې هغه موږ څه په دې حق په قافله کې ولاړ دي او زموږ دپاره او د پاکستاني قوم دپاره اواز اوچتوي اخره کې زه ستاسو شکریه ادا کوم او بھرپور مزاحمت کوم او دا موږ مطالبه کوو د سپریم کورټ نه چې ته راپاڅه او په دې باندې سوموټ ایکشن والا کوم قسم ظلم چې شروع دی په دې ملک کې یو قسم له سیول مارشل لا لګېدلې ده دا سیول مارشل لا دې ختم شي او عمران ریاض ته د رهایي ورکړی شي او پاکستان کې دی چې کوم د حقیقي ازادۍ تحریک شروع شوي هغوی ته یې لاره او مخه کولاو کړی شي. ډېره مننه والسلام.